یو قسم دی جادوم 12 قسمه دی یو پکې دی ساينس ته نږدې هپناټیزم دی کنه هغه به داسې وکړي د دې ځای کې به چلو کې کله وایي کمیس یې په لویشتو کړو والله په دغه شي خو موږ نه پوهېږو چې څه شی به نو هغه 1000-2000 روپۍ هم دنه والي ولته حال هم وایي عجیبه خبره ده د پیغمبر ته خپل زنانه مسلات کوي په شاتو کې پته ورته نه لګي او دې ځوان ته څه کېږي پته لګي نو د صورت مقصد دا دی چې پیغمبر غیبدان نه دی د شان نزول مقصد دا دی دویم دا دی چې پناه غواړي د الله په ذات باندې څکه وغواړه دریم دا ده که جادو در باندې شوی قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د هر ماخوستن درې ځله وایه په لاسو کې چف کوه په بدن یې څکه راکاږه قل اعوذ برب الناس پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس په واکدار د پیغلو د ظلمو باندې اله الناس ففریاد رس د بډو بډاګانو باندې من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټ راتلونکي نه الذي هغه یوسوس چې وسوسې چي فی صدور الناس په سینو په زړونو د خلکو کې من الجنة والناس چې هغه د انسانانو د پیرانو نه دي بیرته به قرآن شریف موږ د مولانا له راونیسو سیده افتتاح وله موږ کوو انشاءالله دغه زنانا او دغه نارینا دا د درس مجلس به برحالی دا د قرآن آواز او صدا به د دې میگانو د کلی نه جاری او ساری که څوک ډېر کوشش هم کوي که نه خیر دی که د مولانا نه امامتي پاتې شوله پاتې دي شي ورته قربان دي که داسې ډېرو قربان کړې ده ټیک شوله ورته قربان دي کی خو قرآن عظیم شان دی پرېږدي نه موږ له بیرته شروع کوو که د بستره ګول شو هم څه دي ګول دي خیر دی یو قطره رزق دی انشاءالله الله به ډېر ښه ورکوي او میگان صاحبان دا به قدر کوي دا به عزت کوي دا به احترام کوي او دا په خپله درانه